अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इलियास सॉफ्टवेयर का अपने तरफ से मोहम्मद इलियास अपलोड ईआरपी سره په دې ویډیو کې به مونږه د دې لپاره یو سبمټ فارم دلته جوړو کله چې مونږ دې ځنه پیمنټ سبمټ کوو څنګه چې مونږ په پرچیز کې سبمیشن کوو ټیک ده دغه شانتي مونږ اوس په دې ځای کې کوو زه چې د پرچیز لپاره مونږ کوم میتھډ جوړ کړو هغه به مونږ اوس دې ځای کې کوو نو سمپل طریقه دا ده چې مونږ بیا یو پیره پرچیز ته لاړ شو او هغې دا میتھډ را کاپي کړي دلته به راشي پرچیز پیمنټ ریټرن کنټرولر ته ټیک ده او هغې نه به دا یو را کاپي کړي دا ریټرن اماونټ وانه دی دا به ټول را کاپي کړي دې ځای پورې او بیا به راشو مونږ دلته کې سیل پیمنټ ریټرن ته لاسټ کې به راشي دې ځای کې دا به پیسټ کړي او بیا دې ځای کې به راشو مونږه ٹھیک ده ریټرن پیمنټ پریویس اماونټ دا شو مونږ سره صحیح دا هم صحیح شو دلته پورې پریویس مینینګ دا پیمنټ مچ ریلیز دی ریمینینګ اماونټ صحیح ښه ټي بی ایل سپلایر دا نو ټي بی ایل سپلایر ریټرن پیمنټ نه دا کسٹمر ریټرن پیمنټ کې او دې ځای کې راشه دا دام کسٹمر کې خو دا شان مونږ سره ریمینینګ بیلنس دا مونږ سره هم کسٹمر الریډي دې پرې باندې بیهایند موږ دغه شان ټیبل په دې نوم جوړ کړی ځکه دا موږ سره داسې دی ټیک ده دا موږ سره بیا سیټ نه بعد موږ سره سری پرچیز انټری د به موږ سیل اول خورې موږ سره سری په انوایس نه دا موږ سره دغه کنه انوایس پیمنٹ دی دلته موږ راشو ریټرن انوایس دی موږ سره دلته دلته پیمنٹ والا کوم دغه ریزلټ شو دی پیمنٹ والا ته ریټرن انوایس پیمنٹ داري کنه راشي دې کې موږ څه دا ورکړی ار آی پی ریټرن انوایس پیمنٹ دې له وځو ورکوم سره ریټرن انوایس پیمنٹ ار آی پی وکنه ریټرن انوایس پیمنٹ صحیح ها دلته موږ سره سره راشي منټس پر راشي او سیکنډ پر راشي ٹھیک ده بس منټ او سیکنډ صحیح دی ملي سیکنډ دی پرې دی صحیح ده او کرا واخلم یا صحیح دی مړه بس صحیح ده ها دلته کې موږ براشو دي چې سپلایر د کسٹمر کوم ده دلته موږ کسٹمر کو او دلته وزر عوالم ډاټا کسٹمر آئی ڈی صحیح شو د موږ سره کسٹمر راشي ها دلته موږ سره پرچیز دی دا وز کسٹمر کو دا سیل کا دلته موږ کسٹمر کو دا شان پرچیز پیمنٹ دی موږ سره دا موږ سیل کوم او دا شان ته موږ دلته راشو دا کسٹمر وکوم دا هم کسٹمر کو راغې نه بعد پرچیز انټری ده نو پرچیز نه دا موږ سیل کو او دې کې به زه ریټرن او زه سیل انټری کوم ټیک ده بعد به بیا وګورم ریټرن پرچیز ریټرن سیل پیمنٹ صحیح شو ښه دې کې به زه دا سیل کوم دا به کسٹمر کوم او دې کې به یو پیرا وګورم چې دلته موږ کسٹمر آی ډي به پاس کوو بالکل کسٹمر انوایس آی ډي به پاس کوو ټیک ده دا هم زه سیل دلته موږ کسٹمر ریټرن انوایس آی ډي پاس کوو ټیک ده ها باقي دلته کې موږ سره موږ کسٹمر دا سیل ټوټل اماونټ شو موږ سره دې ځای کې او دا موږ کسٹمر او دې موږ سره ډاټ کسٹمر آی ډي شي دا شان دا موږ کسٹمر نیم پاس کوو ها دا موږ څو کوو ځای کې دا میسج موږ سره د سیل دی صحیح شو
हाँ रिटर्न अमाउंट ته بالکل دی دیزی آئی डी دې مور پاس کوي راول دا موږ څوک دا موږ بلکې کیچ کې لري دا کوډ موږ دې ځای کې هم کنه کاپی راواله دې ځای پورې ولاندې پیسټ کې نو شو نه دا انیوز نه ده دا انانیموس ټایپ دی دا actually the day Turga is a new او ما بیا نه لګولې نو remember name can be simplified وای زه کلیک کی او یوز کوي دا د دې په ځای باندې کنه چې یوز کوم کوم خولړم ها چې سیم نومي وي کنه نو صرف آی ډی پکې ولیکا پاس پشي چې سیم وي چې سیم یې نو ډبل هم لیکل شي او سمپلیفاید کېدو د پار راشه نو صرف سبو شي ګوره د دې په ځای باندې ته دا یوز کولی شي دا مقصد دی دا ځکه طالب ممبر نیم کین بی سمپلیفاید دا سمپلیفاید شي سیم نومونه وي بس یو ولیکا دې بدل تر راشي په دې نیم باندې پاش دا مطلب خو بس خیر ما ډبل لیکلی ډبل خلی صحیح ده خدا مونږ سره شو دې لپاره بوس مونږه ریټرن اماونټ کې خو مونږه وکړل نه کنه دلته کې دا کار کو دي چې مونږ په دې آی ډي باندې مونږ ټولر سره دا پاس کوو کنه نو دا را کاپی کې دا لیستو کنټرول سی سره او دلته وګورئ دلته همدا شیزونه دي دا آل پرچیز ریټرن وګورئ دې کې وځي انټر ورکم دلته ګورئ ښه دی بلکې دا کار کو دا کټ کو دی ځنه دلته کې موږ څه کو دا هم کسٹمر کو ګرانونه ښه او دا مونږ کسٹمر هغې نه بعد لیست مونږ سره راغی آل پرچیزز نه آل ریټرن سیلز ته ودی ټیک ده خو د هغې نه بعد مونږ سره دا مونږ کسټمر کو او هغې نه بعد اوس دلته به مونږ څوک رایټ په کلیک ویل ته مونږ یو ویو ایډ کو او زه د پرچیز وانه بدیل د کوم پرچیز کې مونږ کار کړو ټیک ته پرچیز پیمنٹ ریټرن ته به زه لاړ شم دې ځای کې او د دې ځای نه به زه دا یو را کاپي کړم صحیح ده کنټرول A کنټرول C and then sell return amount right click go to view control N control V صحیح ها دا هم موږ سره دې ځای پورې راغی اوس دې کې موږ سره داسې کار چې دا موږ سره کم دغه را پاس کیږي دې کې موږ سره TBL سپلایر پیمنٹ دا موږ سره کسٹمر پیمنٹ را پاس کیږي دا به زه سیو کوم یو پیراوی کلوز کوم and then save and right click open again ٹھیک ده دوباره دغه ته لاړ شي ټایټل موږ سره ریټرن اماونټ راغی ریټرن کوم سره څه اماونټ ریټرن کوم سره سیل اماونټ صحیح شو کنه ټایټل یې دا شو موږ سره او انټر ریټرن پیمنٹ ډیټیل صحیح شو دلته یې ریمینینګ ریټرن ریمینینګ اماونټ دومره دی سو چې پاتې دی موږ سره خا دلته کې به اوس دې ته راځم نو ګوره دا موږ سره سپلایر پیمنټ ریټرن دی دا هغه ورا کاپي کوم زه دې ځنه دا د سیم نمونه یو خیال کوئ بلکې یو په بل کې اډ نه کیږم او هغې نه بعد موږ سره ریمینینګ شو دا شو دې ته ضرورت نشته چینجینګ ته په دا الریډي ما سبمیټ کو په دې به دا ډایرکټ زی په پریویس او په دې ټولو شیزونو باندې صحیح ده ته ضرورت نشته چینج کېدو ته راځو کته دې ځای ته دا موږ سره څه شو دا موږ سره سیل د قسم لیکلی دلته دې میسج کې سیل میسج موږ لیکلی کنه دا مرا کاپی کې او واپس په دې ځای ته راشئ دې ته صحیح ده خو چې دلته راشئ په دې کې سپلایر دی دا کسټمر کې انوایس نمبر ټوټل صحیح دی دا څه کې دا TBL کسټمر ډاټا کسټمر نیم او دا ختم
او دا پیډ اماونټ دی پیمنټ نه. دا سیو کې او د هغې نه بعد به موږ څه وکړو زو اپلیکیشن به رن کړو. ښه په بیک بټن باندې موږ سره څه دي بیک ټو لیست کې موږ آل پرچیزز پینډینګ ده نه موږ به دې ځای کې بالکل شته دي دلته به راشو دا موږ پیسټ کړو او د دې په ځای باندې به سیل پیمنټ ریټرن ته لاړ شو. ټیک ده دا دلته پیسټ کړئ. نور د دې دپاره چې کوم شیزونه دي هغه صحیح دي ښه دې هېڅ کې مسله پکې نوره نشته. دا به موږ کورن نور دې سیټینګ موږ د مخکې نه کړی دی. زه چې اوس موږ پیمنټ ریټرن کوو کسټمر ته چې ته کوم سیل ته موږ ته ریټرن کړی و هغې پیسې به اوس تا ته موږ درکوو. صحیح شو؟ ما دغه نه دي لګېدلي پکې نه دي دلته نه یې لګېدلي که نه دا ځکه داسې چلو کړو. ته به راشو موږ که فار اګزامپل دا موږ سره نل وي نو هله بیا ځه لاګین دلته موږ راشو دې ته ریټرن سیل پینډینګ کلیک ریټرن پیمنٹ 250 دی فار ایگزامپل ما 50 روپے رااله 50 روپے مې ولا ورکړل کنه چل می جوړ کړی چې زمانه سودا لري کې ٹھیک ده کنه 50 روپے مور کم چې 200 کې سودا اخلي تاسو خیال یې کنه واپس پیسې رېستل ډیر ګران دي صحیح ده بیا وای چې نه مړه ما سره پیسې کمې دي بس ما ولا دا ورکړل 100 مې نورې ورکړې ټیک ده 100 پاتې دي 50 مې ولا بیا نورې ورکړې هم به کوچه کوچه مې ورکړې بیا شي نه واپس کوي صحیح ده کنه بیا راغی 20 روپے مې ورکړې صحیح ده کنه څونه انټرې به جوړې شي نو دا مونږ رالو دې ځای کې چې کله هم دا شیز وکړو رینه بعد زه راځم اوس دې ځای ته د آل سیلز ته چې آل سیلز ته راشم دې ځای کې ښه دې کې ریشه یو بل دی هغې ورګه آل سیلز نه به دا بولو کړو ټیک ده ګوره چې ستاسو فلو سم وي که نه نو 2 روپۍ هم پکې سړی لګی سیټ کېږي به ښه دلته زه راشم ګوره دا 30 روپۍ دې کې پاتې دي صحیح ده که نه دلته 300 روپو ته راځو صحیح شو 300 دی دلته کې د دې انوایس بیلې دي فار ایگزامپل دله ما ورکړه دې ځای کې 250 روپۍ مې دې کې ورکړه ټیک ده 125 یې پاتې شوې او فار ایگزامپل بیا چې راغی 75 مې ورکړې صحیح شو که نه ښه هغې نه بعد او بیا چې راغی 50 مې ورکړې بس پیسې ختمې شوې هغه هم ډېر شکر ایستي چې ډېر تنګ ډېر زیات اړه تنګ یو پوه شوې ښه زه واپس دې ځای ته رالم اوس ګوره دې کې ریټرن کې هم ما سره پیسې دغه دي ټیک ده که نه نو موږ سره څه دي آل ریټرن سیل پینډینګ په هیسټري ته زه لاړ شم ښه دې کې 275 چې کوم دي هغه ورته چا پاتې دي هغه ورته زما پاتې دي دې ځای کې دا دې ځای کې زه نشم ریسیو کولی صحیح ده ښه دې 30 ته اوس بیا ځم زه دې ځای کې ښه زه دا خو په خپل ځای زه راځم د آل سیلز ته یو پیره بیا د ورځې چې کوم سیل ما کړی دلته کې دی ښه آلریډي موږ سره شته دی صحیح ده که نه هغې کې زه دې پینډینګ ښه اوس زه سیل پینډینګ موډ ته راځم ګوره ما سره دا شته دی خو ما سره ریټرنینګ والا نشته صحیح ده نو داسې کار کوو واپس دې دغه ته راځو دې سیلز ته ټیک ده واپس به کوم ځای نه راځو موږ دې آل سیلز نه بیا یا پینډینګ سیلز نه راشئ کوم ځای نه چې راځئ ټیک ده او 20 ټیک ده او ریټرن مې کرے کارت نو ګوره دې کې بیا 30 روپۍ دي زه راځم بس دا
دا 10 روپۍ هم ورکوم ټیک ده او سبمیټ کوم صحیح ده نو دې موږ سره ټول ریکارډ سبمیټ شو صحیح ده نو دا او موږ سره څه زمونږ څه شي دا او زمونږ د سیل سبمیشن چې کوم پیسې اوس هغه ته موږ ورکوو نو دا موږ سره راغی لکه فار ایگزامپل د دوست پے هیسټري زه ګورم په هیسټري کې راشي وګورئ خرچ 125 بل پکې کم یو یاد دا کم پیسې موږ پلانجو ورکړي دا دی ویني بار ټیک ده بیا 75 روپۍ ورته زما پاتې دي نو اوس په 75 خو به مال زړه چي کنه بدل خو باغ اخلي داسې خو هغه د ښه سړي زوی دی نه ټیک ده نو پې هسټري ته به زه راشم 50 روپۍ شو دې ځای کې او 75 په کوم ځای کې پاتې وي ها 225 پوس دې مال راکوي خو د ده ماته نورې پیسې هم دي ځکه 75 پاتې دي صحیح ده که نه نو زه به داسې کار وکړم چې د دې کله پیسې زه ریسیو کوم زه به پینډینګ ته لاړ شم چې تا پسې کوم ځای کې پیسې 225 د دې پاتې دي نو زه هم 225 به ده مال راکړئ ټیک ده 225 راکړې مال دا پیډ کړئ صحیح ده 50 د ماده د 50 والا هم د ماته پیډ کړئ مطلب ټولې پیسې پیډ شوې دلته صحیح ده اوس زه راځم دی کې به زه آل سیلز ته راشم بیسکي ریټریو به کوم ټیک ده آل سیلز کې اوس دا وینې 150 په ما راوړېدلي دی زه هم د 150 هم دله ورکوم چې بس کس بار راځي هم بس مړه مازغه ته پاره خو یو نیم سل روپۍ دې ورکړه ټیک ده کیسه ختمه شوه اوس واپس آل سیلز ته موږ راځو صحیح ده دلته به زه راشم دې خوا ونه او دې کې به زه راشم 20 او ریټریو به کوم صحیح دې خوا وګوره آل ډسکلیر ٹھیک ده اوس که د دې زه ویو ډیټیل رالم نو هم د دې ریټرنینګ ډیټیل موږ سره شته دی او که د زه پې هسټري رالم نو هم موږ سره دی ده چې څنګه پیسې موږ ورکړي د هغې حساب سره پرتې دي ټیک ده انشاءالله کمنګ کلاس کې موږ فردر په څه باندې کار کوو په جنرل ټرانزیکشنز باندې دې په تھرو باندې موږ دا ټرانزیکشنز ایکول کوو